ما ته یو کس میلو شو سپین ګیرو سره را سره میلو شو نو هغه د خپل واقعیو ویله وې زمونږ لږ رشتہ دارو داسې لري او وی داغي یو هغه ډېر مالدار نو وی داغي یو لور و زما ډېره خوښه وه نو یې ما هغې پسې رشتې لیږلې را لیږلې وی ما له رشته راکړه خو وی ما چې کوم نه نو وی څنګه زما ګیره راغه نو پرې مې خواه نو وی ډېره ښایسته ګیره مې پرېښوه خو چې کله زما د واده نیټه کېښودلی شوه نو وی خدای پاک هغه سړي له خدای پاک ښایست هم ورکړی خو ګیره یې ونوم وی زما ښځې ته چا ویل چې داړي والا یې وی د دې ظالمې ګیره نه وه خوښه نو وی چې څنګه پخوا به ورته د خلکو اورا ویله اورا د زنانه به ورته اورا وی که نه اوس ورته بعضې خلک جنج وی خو به هر حال وی چې کله اورا کې لاړو ما سپینې جامې اغوستې دي او ګیره مې ښه غوړه کړې ده او په ځان مې خوشبویانې پیورې کړي دي او د زلمي اکثر چې کم دی نو سپین څادر په اوږه چولي او کپړې چولي نو هغې کې د پیسو میسو د رقم دی خبره پوه شوئ نه ما ته یو کس راغوي چې کله د جینۍ نه اجازه تخشتو چې نکاح کیږي نو وی هغې ورته وی چې د دې هلک ګیره ده اول دې دا ګیره وخوري نو بیا به ورته زه اجازه د نکاح ورکوم تر هغې نظم قسم یې وکړو چې تر کومه پورې ده ګیره نه خرېږي اوس هغې قسم وکړو دلته دی وی وایي ستا غوندې هزارها ښځې به په دې خپلې ګیرې په یو تار قربان کړم دا کای دو جهان صلی الله علیه وسلم مبارک په سنت مبارکو باندې به هزارها ښځې قربان کم زه دې ګیره کې اکثر ګمنځ هم نه وامه دا هر وخت په دې ګیرو کې دا ګمنځ وال نشته ښه خبره پوه شوې او زما دا ګیره ګډه وډه غوندي زه هم دغسې به خدای ته خوښوي پوه شوې که نه نو راغه وایي ما ته خپل پلار او وروڼو ټولو مینت یې وکړي بیا راغه سخر راته مینت وکړي چې مونږ هم شرمېږو ته هم شرمېږي د خدای بنده ما وی چې په دې باندې خدای پاک به ما نه شرمي ما به الله عزتمن کوي ښه په سنتو مبارک وایي دې پروګرام جوړ کو چې دا نوجوان نیسو که نه دا زلمې نیسو او دا ګیره دې په زور خرو وایي زه پې خدای پوهې کړم او د جمې موسم او غړغړ ګڼي ولاړو په یو میدان کې دا جنج ناستو دا خلک وایي ما منډه کړه وایي دې خلکو راپسې را منډه کړه وایي زه ته ګنو ته نه وتم وی هغې راپسې ګنو ته را نه وته وایي داسې بره سړک تېر شوی وي هغه سړک ته ور وختم او یو ډاکسن راغی په زوره زوره مې ورته څادر و وایي بس ډاکسن کې ورسره کېناستم او روان شوم وایي ما ته وایي چې څه چلې ما چې دا واده مې دا جنج ویني دا زما واده جنج دی خو ښځې دا ویلي زه ګیره نه خورم وی هغه لږې پیسې هم راکړې وایي روان یم هغه پیسې خو لږ وخت وشوې بیا چې کوم نه روان یم وایي سفر مې وکړو وایي د سیند دشتو ته ورسېدم اوس یو وړوکی جومات ته وایي ښه په بد حال وم ځکه چې خیره نه و کپړې م څښه هر څه وایي یو وړوکی غوندې کلی و په هغې کې یو جومات و په هغه جومات کې چې کوم دی نو سرګړی پروت و او وایي بس ما پکې مونځ وکړو وایي څوملاستم او چې دا شپه پخېږي دغه وخت کې چې کوم دی نو جومات ته څه کسان را ننوته او دی چې کوم دی ونیو وایي زه د خوبه را پاڅولم وایي ما ته وایي چې پاسه ما ورته چې زه خو ګیره نه خورم بېوقوفې ګیره تا ته څوک وایي چې وخورم وایي ما زه یې په زور بوتلم وایي زه نه تلم وډیره صاحب ته وایي چې راشه هغه نه راځي وایي وډیره صاحب په خپله راغی وایي په زور هم ګاډي کې واچولم وایي بوتلم دا وډیره صاحب نه زویشته ونی بلې لور ته یو لورې ده وایي ما ورته چې وډیره صاحب زه خو ګیره نه خورم ما ته پرېږده ستا د ګیرې برکت دی خدای بنده وایي زه اول خولم بولم په ګرمو اوبو باندې مې اولم بل راته اوبه کېښوې او بیا ښه مزېداره روټۍ راکوي بیا چې کوم دی نو ما ته وایي چې زما د لور سره به نکاح کوي ما ورته چې زه خو ستا لور سره نکاح وایي غوسه شو راته وایي یو پړک یې رانه وویستو چې بېوقوفه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خپله لور دې نوجوان له ورکړه زه به د قیامت پر ستا شفاعت کوم ځان سره جنت ته بوځم دغه وډیره ټول مال ویل ما ته پاتې شو داسې ګاډي وې دا خلک راته اوس ټول پسخېږي هغه خپل اسخرانه راته ټول پسخېږي نه چې دا ټول کلي راته پسخېږي دا د سنتو مبارکه او لحاظ دی